ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی د غم په یو خبر کې یوه داسې سانحه چې یو ډېر ستر شخصیت وارث خان ایډوکیټ نن درېیمه ده په حق رسېدلی دي او ډېر اچانکه د دغه شخصیت یو خپل تاریخ دی د خپل ټول تعلیم په جیل کې کړو دی د خان عبدالولي خان صاحب سره په تحریک کې چې کوم دی نو څنګ په څنګ روانو او تر کومې به دې قید خو دغه وخت کې به خبره ته یې کوو موږ سره ډېر تکړه جرنلسټان هم ولاړ دي زاهد صاحب هم دی نصرت حسین توپان صاحب هم دی چې کله بټو پانسي شو دغه ټیم کې ضیاء الحق حکومت راغی نو د عام ماپه اعلان وشو نو په هغې کې وارث خان ایډوکیټ چې کوم دی ناغوی ته خم د بریتوب چې کوم دی دغه اعلان وشو وارث خان ایډوکیټ په ژوند کې ډېرې داسې خبرې چې هغه وي قول خو یو قول زه خپلو کتونکو ته وایم چې هغه وي چې وکیل له په یو ځای پیسې نه ورکوي بیا لټکیږي بیا هغه شانتې ډډې نه لګي دا د وارث خان ډېره مهمه خبره وه همدغه وجه ډېر اچانک ته دې دنیا نه لاړه زمونږ یو ملګري هغه سره خبرې اترې کوو چې یو ورځ مخکې هغه سره ملاقات کیږي او هغه سره خبرې اترې کوي او سبا چې کوم دی موږ ته هم چې کله سنګین شاه صاحب نه میسج راغی چې وارث خان د دې دنیا نه لاړه ډېر زیات خفه شو ځکه چې یو شمېر پیرې هغه د دې صدارت جوګه شو چې وکیلانو په اعتماد کړو او د هرې پارټۍ او دغه پینل یې ګټلو ړومبي به خبرې دی کوم ما سره یو دوه زامن دي یو نه ډاکټر جوړ کړی دی یو وکیل دی او دغه شانتې رور هم دی دوا ته خلک ناست دي زه چونکې ریکاوډ جوړېږم خو د هغه په شخصیت ډېر زیات باس کېږي کم کم اړخونه به ورته ښیم سیاسي و سماجي و عوامي و او ورسره چې کوم دی نو ډېرې مقدمې داسې چې وارث خان ایډوکیټ له لاړ شه بل د ججانو سره یو ډېر خپل تعلق و نو هغه به هم په یو چې دا غریب دی د ده د مقدمه کې چې دی له دا نور نه ځنډول پکاره نو داسې خبرې اترې به خو هم راتلي موږ به هم چې کله لاړو نو موږ به د تاریخ حوالې سره خبرې اترې کولې زاهد صاحب څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم واقع چې د وارث لاله خدمات د ستاینې وړ دی او د دې ځپلي ولس د قانون په توګه ډېر خدمت کړی دی د زیارت پر ورځ زما عدالت کې پیشي وه نو هغې حوالې سره زه عدالت ته تللی وم چې لالا سره مې ملاقات وشو ګرمه ټوپۍ په سر کړو نو ما ورته وخندل دغه وخت کې سنګین شاه موجود و یو زوی هم موجود و نو ما ورته ویل لالا وایم ما خو نه پېژندم د ټوپۍ دې په سر کړی نو ما ته یې وی چې یاره دا یخني نه ډېره زیاته او بېګا راته لږ تکلیف شو شوګر مې زیات شو نو ما خپل زوی ته وویل چې یاره ته وګوره زما د خپو باندې درد دی نو چې را پاسېدو شوګر وکته نو واقعي چې هغه زیات و بیا انسولین یې راته ولګو خو دلته ما سره داسې کیسونه یي چې یاره د هغې مجبوره کړې یم چې زه راشم هغې کې پیشي وکړم او خپل هغه پیشه چې کوم دی هغې سره غداري ونه کړم ځکه چې دا خلک په جیلونو کې دي او دا چې کوم دی د دوی دا خدمات چې کوم دی دا زما د صحت نه زیات ماته غوره ښکاري نو بیا را سره د خپل تعلیم په حواله سره هم خبرې وکړې ما ته وی چې یاره د پښتون زلمي په تحریک کې زه جیل ته تللی وم او هلته ولی خان بابا ما سره وی چې یاره ته هسې هم تا باندې خو 36 کیسونه دي نو د وتو ګنجایش پکې نشته خو بس بهر صورت ته دلته تعلیم وکړه ځکه چې موږ هم تعلیمونه دا په جیلونو کې کړي دي نو وی ما هغه ځای کې سټډي شروع کړه چې کله وي د پېښور او مردان او دا بورډونه نو دا یو بورډ و نو چې کله رزلټ ووته نو ما دویم نمبر باندې پوزیشن اخیستی و هغه امتحان مې پاس کړی نو ما ته بیا وخندل ولی خان بابا چېرې که چېرې تا یو نمبر خواري کړی وه نو ته به نن دا بورډ به تا ټاپ کړی وی نو ما ورته وی چې یاره بس آینده به خواري وکړم خیر دی نو ما ټول سبق چې کوم دی دا په جیل کې ویلی دی او بیا چې کله وی ضیاء الحق مارشل الله راله نو په هغې کې د عام مافیا هغه اعلان وکړو په هغې کې موږ ته ریپ مې راوشو موږ د جیل نه رها شو نو هغه وی چې بیا مې اته کاله بېروزګاري تېره کړه یو تفصیلي انټرویو یې ماله راکړې وه او ما ته هم پته نه لګېده او لالا ته هم کیدای شي پته وه چې یاره خدای دې هغه وبخي چې یاره دا دونه تفصیلي خبرې ما سره چاته نه وې کړې حالانکې د ما لیګل اډوایزر د پریس د حوالې سره پاتې شوی نو ما سره بیا ډېر زیات ګپ لګو انشاءالله زه به د هغې دا انټرویو چې کوم دی دا قلم شکل کې ان قریب راولم او نور هم داسې بابونه یې ما ته کولو کړي دي چې کیدای شي هغه د دې د خاندان د دې نه خبر نو الله یې د هغې په قبر باندې نور ووری
الله یې د هغې بخشش وکړي، الله یې د غمزه خاندان ته اجر ټولو ته اپیل کوم چې دعاګانو کې یاد ساتئ. او د مرګ د یو ورځ مخکې د خپل ژوند دغه داستان و چې ما ماضي څومره سختو کې تیر کړی دی او بیا په جیل کې سبق چې کم دی نو پرزن سره به خبرې ترې کوو، بیا به چې کم دی دوی سره خبرې ترې کوو. کم خلکه چې رالل د وارث خان د تعزیت کې 3 ورځې جنازه کې څه به وایو؟ چې کوم خلک مونږ سره په دې غم کې شریک شو، مونږ د ټولو شکریا ادا کوو. د دې کلي او د وطن د ټول دغه مشر او ټول ته د بچو په نظر کتل، مونږ د ټولو شکریا ادا کوو. یو پلار زوی وي، یو رشته څنګه وي، تاسو ډاکټري کوله او دونه مخکې لاړې نو څنګه یو رول ماډل زمونږ دپاره، مونږ سره یې ښه سختي هم کوله. زمونږ ته وایي چې بچي سبق ووایې، په قلم کې زور دی. زمونږ د هر څه چې دا د قلم د برکته دي. تعلیمو کې خوشې مه ګرځئ، مونږ بیا ښه برابر وښلو، د ټکولو به چې تاسو سبق وایي، سړي در نه جوړ شي. مونږ په دې مقام یو چې دا خدای پاک کامیاب کړو دغه برکته. السلام علیکم. زما نوم سنگین شاه محمد زی ډوکیټ دی، وارث خان کشر ورور یم. او په دغه ورځ چې کله هغوی وفات کېدل نو زاهد به هم راغلي وو، موږ ورسره ښه ملاقات وکړو. دوی خو ورسره ډېر ګپ شپ ولګو او هغه خو یو اکیډمي وه زموږ د ټولو لپاره. او تاسو هم چې ملاوېدی راتلی به موږ به لیدی. نو ټولو ملګرو زه ډېره شکریا ادا کوم چې د علاقې کومه مینه موږ له راکړه او هغه په خپل مرګ باندې مې الله پاک داسې د جمعې ورځ ورکړه، په خپل مرګ باندې مې ځان وښود چې واقعي چې د علاقه په ما باندې خواره شوه. یوازې موږ نه، زموږ کلي نه، دا ټول علاقه. نو موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. تاسو څنګه چې دوی خبرې وکړه چې هغه په جیل کې وکالت، دا کیسې خو به سره کړي، تاسو بیا څنګه؟ سرجي هغوی چې کله ولي خان بابا سره او نثار خان سره یو ځای جیل کې وو، نو هغوی ورته چې ته را ډایجسټونه ګورې نو ته دې په ځای په بي اې کې ایګزام ورکړه. په بي اې کې چې هغه ایګزام ورکړه نو په ټول صوبه کې چې سیکنډ پوزیشن باندې راغی. چې بیا بهر ووته نو 1980 کې هغوی ایل ایل بي کې داخله واخیسته. او بس الله پاک دا تاسو مخکې وو چې 43 سال شو نو هغوی وکالت او د علاقې زه دا حراج تقسیم هغوی ته پیش کوم چې ټول علاقې ته به وایي چې بچي له قلم لاس کې ورکړي. او زما قسم دی پرون داسې کوم کسان راځي ما ته جاړي چې واقعي چې هغه مونږ ته دا یو لار ښولې وه. نو الله دې په ګور باندې نور کړي او ستاسو په شان ملګري دغه شان د هغې ګواري چې څونه خدمات دي. ډېره مننه. تاسو اکبر علي مې نوم دی چې وارث خان له لارور یم کشر. د ټول نه لومړی خو ستاسو شکریا ادا کوو چې دا په کوم الفاظو ورته تاسو خراج تحسین پیش کړ. نو بس خپل صفت په خپل چې سړی وکړي نو هغه ښه ني، تاسو یې صفت وکړه، دنیا یې صفت کوي، د خدای خدمتګارۍ یو باب و. په دغې باس نه کوو چې څومره ملګري جنازې له راغلي دي، سیکیورټي والا، ججان صاحبان، وکیلان صاحبان، صحافیان صاحبان، د دې علاقې سپین ږیري، ماشومان، د ټولو شکریا ادا کوو ستاسو په وساطت سره. او ستاسو ډېره مهرباني موږ له یو موخه راکړه او زمونږ تربیت هغوی داسې کړی دی. موږ نه پلار وفات شوی دا زمونږ پلار هم و، زمونږ مشر ورور هم و، زمونږ تربیت یې داسې کړی دی. یو خدای خدمتګاري موږ ته مخکې کړې ده چې بی په خدمت کې عزت دی. نو هغوی په خپل هم ژوند یو ښکلی ژوند تېر کړی دی. کمې زیاتې په انسان کې وي. موږ ستاسو په وساطت سره د هغې ملګرو نه که چا سره یې خواږه ترخه خبره کړي معافي غواړو. او موږ په جنازه کې مې یو اعلان وکړ چې بی که په هغې باندې د چا څه قرضدار وي بلکل موږ ورته تیار ورکوو به، او که د هغه په چا باندې وي نو موږ ورته خدای په نامه بخښلي دي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو، د خاندان د طرف نه خو چا په ټلیفون، چا په میسج، چا په سوشل میډیا، چا داسې راغلي وي تعزیت له، او څوک په جنازه کې د ټولو شکریا ادا کوي. وارث خان ډوکیټ د صحافیانو سره یو بېله مینه وه. د صحافیانو کیسونه چې کم دی هغه پړه اغوستې دي، روغې جوړې ډېرې زیاتې کړي دي. زموږ د محمدزی یونین اف جرنالست سره یو خپل تړون و، خو د پښتونخوا په تاریخ کې ماته نن پته لګي چې داسې یو تاریخي ډوکیټ چې هغه په جیل کې لا کړې ده او د جیل نه پس چې کم دی هغه ډګري مرخخ دی. د جمعې مبارک ورځ یې ورکړه، د دې دنیا نه تګ دی، نن یې د روڼو او د زامنو په دغه داسې خفګان نشته دی، ځکه چې هغه داسې خدمت کړی دی. خدمت کې الله ملاویږي چې الله ملو شي چا پروا به څه کوي. نو جنازه ښه غټه وه، تعزیت له مسلسل د هرې ډلې خلک روان دي. خدایي خدمتګار وي، کاڼه چې په یو ځای پروت دروند وي، د هغه ټیم نه واله د دې ټیمه پورې هم د دغه ګوند سره تړون دی. نو دا هم د ډېر کم خلکو وي، ولې چې لالچونه ورته ورکړي شي دې ډلې ته راشه دې ډلې ته راشه. خو وارث خان ډوکیټ د هغه خاندان اوس هم په یو ځای باندې کلک ولاړ دی. نو د هغه په خدماتو د هغه په ژوند ډېر زیات باز کېږي. انشاءالله بیا به یو پرې باز کوو، خو نن صرف د هغې خلکو د شکریا دپاره روڼو یې زامنو یې او هغوی و چې په دعاګانو کې یاد ساتئ، ختمونه ورله وکړئ او د دوی د نه دا اپیل هم کوي
چې خدای دې موږ کې هم د وارث خان اډوکیټ خلا خو نه پوره کېږي خو د هغه صفات دې موږ کې هم واچولی شي الله پاک د هغه له جنتونه ورکړي ډېره مننه